اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ګردو د مخه اولنۍ الکترونیک میډیا، پرنٹ میډیا او سوشل میډیا ستاسو ډیره شکریه چې تاسو نن داسې هنګامي میټینګ ته رالاست. زموږ اواز در دې ولس او در دې قومه او در دې ادارو پر رسوند ستاسو شکریه ادا کوم. لکه څنګه چې سردار محمود خان وویل، دغه واقعیا پرون ماښام تقریبا پر 6 بجې باندې روغاني روډ سنځله کاریز کراس باندې دا واقعیا سوې ده. په دا واقعیا کې زموږ یو قبایلي سپینږوری اجبور محمد اکا چې د عمر تقریبا 80 کاله دی، د شرپسند عناصر چې دوی پرون په خپلو بچیانو سره کور ته روان وو او دوی پر دا ځای باندې راګرځولی او بیا د کوچنیانو مخ ته تذلیل کوانګ، دا معاشرې ته کم پیغام ورسوانګ دی. دا خو واقعي د دې وطن د دې معاشرې بېعزتي ده. زموږ بختانه بدبختانه مسله دا شی ده چې زموږ په دې ضلع چمن کې هسې هم کاروبار روزګار نسته او د هغه باوجوده موږ د داسې پسمانده صوبه ښار کې اوسیږو چې هغه برسر اقتدار نسته، د هغه یو داسې سرچشمه نسته چې موږ د ژوند زندگی په دا طریقو تیروو او موږ ته به دا مشکلات بار بار راځي. دا خو یو وار نه دی. دا سپینږوري سره چې کومه واقعه وسوه او د دو سره بچیان د سکول کوچنیان ورسره دي او دوی 3-4 موټران ورته درېږي او د کلانشیکو په ذریعه باندې دی اغوا کیږي. دا خو واقعي د معاشرې سره غفلت دی، د معاشرې سره ناجایزه ده. موږ د الله حکامو سره دا اپیل لرو چې دا خو یو وار نه دی. دا زموږ په دې ښار کې په دې پسمانده ښار کې بار بار دا کیسې روانې دي. پکار دی چې زموږ دا ریاستي ادارې او د دې سره چې کوم زموږ د دې ضلعې ذمهواره کسان دي باید یې هغه نظرثاني وکړي. روزانه تاسو یې وینئ زموږ په دې ښار کې اغواوې کیږي، غلاوې کیږي، په کلاشینکوف ګن پوینټ باندې تشدد کیږي، مړي کیږي. دا سلسله تقریبا د څو وخت سره روانه ده. نن که چیرې دا واقعیا پر سردار بور محمد اجي باندې دا کیسه سوې ده، سبا خو داسې زموږ په دې معاشره کې نور داسې عزیزان قریبان ستا. زموږ دا ښار قبایلو ښار دی. په دې قبایلو ښار کې که چیرې داسې واقعیات کیږي د دې جواب ستا. دا خلاص نه دي. که چیرې دا کسان معلوم دي او دا کسان که داسې عمل د دې سپینږوري کسانو سره کوي او بیا د دې جواب ستا، د دې به جواب دی موږ ته راکوي. پښتون قبایل جرګه د دې پر زور مذمت کوي او موږ په کار دا دی چې دغه پیغام تاسو ورسوئ. که چیرې د دې خلکو د لین دین مسله ده نو داسې په کار نه دی چې دی پر روډ باندې یو سپینږوري تذلیل کوي او هغه سپینږوري بیایي او هغه ناجوړه چې هغه ته د زړه والونه لګېدلي دي او دا ټیم د بلډ پریشر ناجوړه. خدای مکه د دې سړي سره یو بله واقعه وسوه، د دې ذمهوار به بیا څوک وي؟ د دې ذمهوار به دا ریاستي ادارې وي، د دې ذمهوار د دې ضلعې ذمهواره کسان به وي، دا به څوک وي؟ نو د دې بدبختانه ضلعې سره چې کوم ناروا سلوک روان دی د څو وختو سره، موږ یقینا په دې ضلع کې برسر اقتدار نه لرو، داسې د اختیارات نه لرو چې کوم کسان پر دې اداره باندې یا پر دې ضلع باندې مسلط دي هغه په خپله دا ټیم بې اختیاره دي. نو موږ د دې ادارې خاص کر د ډي سي سه، د ډپټي کمیشنره سه، د الله حکامه سه موږ دا خواست کوو چې دغه کیسې باید نه وسي. که چیرې د دې خلکو د لین دین مسله وه، موږ د پښتنو د قبایلو خپله کمبله سته، باید پر هغه کمبله راغلی ولی، خپل مجلس یې کړی ولی، و دې عزیزانو قریبان ته یې مجلس کړی ولی. که د دې یو څه مسله وه باید په ناستې حل سي. که چیرې دغسې عمل کیږي لکه د دې اجبور محمد اکا سره چې کومه واقعه سوې ده، د دې موږ ټوټل ولس چمن په کار دی غندنې کوو او زموږ نوی د دې څه بعد کې لایعمل موږ دا اول دا خواست کوو د دې ادارې سه او د ډي سي صاحب سه او د ډپټي کمیشنر سه
چې زموږ سپین ږیری اجبور محمد اکا خاص کر د لیویس په ایریا کې دی اغوا سوی دی موږ د دې ادارو څخه دا خواست کوو چې په 24 غنټې کې د دننه زموږ دغه سپین ږیری چې هر چیرې دي دا دې برآمد سي دا دې په عزت سره خپل کور ته راسي او خپلو بچانو ته دې راسي که چیرې د دې سره دا کار نه وسلو او دا خپل کور ته نه رالی نو بیا دغه بعد زموږ لایعمل به انشاءالله بیا ډیر سخت وي بیا به هغه اقدام موږ په سختۍ سره راځو دا ټیم موږ پښتون قبایل جرګه او خاص کر د چمن ولس موږ غواړو چې زموږ په دې ضلع کې امن و امان وي موږ همیشه د امن و اواز پورته کړی دی موږ غواړو چې په دې ضلع کې ویسې هم پسماندګي ده ویسې کاروبار نشته د بارډر مشکلات دي نورې داسې ستونزې موږ لرو نو موږ دا غواړو دا خواهش لرو چې موږ په دې ضلع کې بد امني نه کو جوړه مشکلات نه کو جوړ زموږ دا سپین ږیری اغوا سوی دي ظلم سوی دی ناجایزه سوی ده د دې دا لینډ مافیا چې کوم دی یا بتخوري ګروپ دا ټیم په چمن شهر کې سره عام دی بتخوري شروع ده لینډ مافیا شروع دي نورې داسې کیسې شروع دي خو بار هغه مجلس کوو چې بدبختانه زموږ په صوبه کې موږ داسې برسر اقتدار نه لرو داسې سړی نه لرو چې هغه موږ و دې معاشرې ته یو ښه علم ورکو زموږ کوچنیانو بچیانو مخ ته سپین ږیری پلار اغوا کیږي یقینا موږ د دې ضلع ته ډیر غلط نقصانونه ورسوو او دا غلط پیغام ورسوو موږ و دې چمن ښار کې غواړو امن و امان موږ دا پښتون ولس په چمن ښار کې آباد یو دا یقینا هر سړی که سوشل میډیا ده که پرنٹ میډیا ده که نور داسې قبایل خلک دي هغه امن و امن غواړي موږ امن و امن پسند خلک یو زموږ سره دا ناجایزه سوې ده او پکار دی چې سرکار چې کومې عملی دي پوری طور پر زموږ دغه سپین ږیري چې هر ځای دي د خپلو بچانو ته پر امن په عزت سره راولي کنی مخ ته بیا زموږ لایعمل نور سختیږي بیا به موږ سره سرکار ګیله نه کوي بیا به زموږ سره عوام ګیله نه کوي بیا موږ ټوټل عوام او د چمن ښار ولس ته موږ وایو چې موږ به بیا مخ ته راوځو مظاهرې به هم کوو روډونه به بندوو ښار به بندوو مخ ته به بیا موږ نور اقدام کوو نو دا کم کسان چې دي دا خو معلومات سته او پکار دی چې زموږ سپین ږیري په عزت سره بری کې ستاسو د میډیا والا څخه دا خواست لرم چې زموږ دغه اواز زموږ دغه پیغام زموږ د مظلوم اواز تاسو در عوامو پورې در ولس پورې د ادارو پورې ورسوي چې زموږ دغه سپین ږیري په عزت سره بری سي او موږ ستاسو شکریا ادا کوو جزاک الله پرون چې کوم پریس کانفرنس وکړي هغه باندې سرکار کوم اکشن واخیستی د کوم یا اف آی آر کارت کی یا د دې ضرورت یقینا خو بدبختانه هغه کیسه ده چې زموږ د چمن د ضلع ډي سي صاحب خپل مصروفیات او وجوهات سره د په چټي باندې دی زموږ چې د لیویس کوم رسالدار دی هغه بدبختانه په چټي باندې دی خو بهر حال زموږ چې کوم اف آی آر دی هغه د میډیا والا ته به موږ هم ورکو اف آی آر زموږ تقریبا وصولو اف آی آر سوی دی اف آی آر د پرون د پریس کانفرنس چې کوم موږ په خپل افیس کې کړی وو د هغه سره دغه پیغام بیا هم کور ودان چې زموږ نن هغه کوم اف آی آر و هغه سوی دی او دویمه خبره دا ده دې ته معلوم هم دی چې مقصد برنامې پلانا دا پورته کړي دي دا ستاسو درمیان د وختي څه یو قبایلي تنازع روانوله که څه دی د ترکمنستان راوړی یوه سیسته تنازع نشته دا خلک مشهور یو غله دي یو مافیا دی په دې چمن په ښار کې د خلکو څخه د کاروباري خلکو څخه د عزت والا خلکو څخه بته غواړي بتخواري زموږ د چمن امن او امان خالي خرابوي زموږ د چمن شهریان عزت والا خلک دي کاروباریان خلک دي دا غله دي خالي بته غواړي نور یو لندن ستا نو نور تنازع سره او د سرکار څخه بالاتر دا خو معمولی سړی نه دی پورته سوی با سره شخصیت دی دلته په چمن ښار کې تقریبا مسرتزي قام سره ښه با سره شخصیت ستا او د ملیزي او د شیزي قام دې خلکو سره رابطه کړې یا دغه خامخا موږ د قام د خپل قام مشرانو سره مشوره کړې د میټینګونه مې کړي دي مزید نورن سبا دپاره بیا میټینګونه ایښي دي چې موږ کوم د عمل کوو موږ په میډیا هم په هغه شي خبره وو او سرکار ادارو ته موږ دغه شی خامخا کوو سره رابطه کړې ده چې کوم د اخیستي وایي چې دا کار یې کړی نمونه واخلو د هغوی څه مطالبه ده ستاسې هېڅ مطالبه بتخواري دي سر نورې څه بته غواړي غونډګان دي بته غواړي یو مافیا ده
اظهر خان ستا خبره دا ده چې بار بار ته یادوي دوی بتا غواړي آیا په دغه بتا په شکل کې دوی ته ټلیفون کړي یا ستاسو در اوس پورې نه دی کړی که د دې بعد وکړي موږ به و میډیا ته و سرکار ته هغه شی ښکاره کړو اصلي دغه چیرې دی جبار محمد اکا اوس دې سره تاسو سره څه چیرې دي جبار محمد اکا د مافیا د دې ګروپ په لاس کې دی د دې په لاس کې دا ډېر ناجوړه دی څلور واله لګولي دي د پټپېشل ناجوړه دي د شوګر ناجوړه دی نو موږ د ادارو سره موږ د میډیا سره د خوا دي زموږ خبره پر ادارو پر ورسېږي زموږ سړی بازیاب په خبره خو ګرځه ټوله خبر دي چونکه سرکار هم سي سره رابطه کړې دی پایار هم کاټ سو آینده سي به څه لای عمل زموږ لا دا لای عمل دی کچیر سرکار زموږ پر دا پایار باندې رد عمل نه وکړي د سبا دپاره بیا موږ د ډي سي کمپلیکس مخته خپل احتجاجي مظاهره کوو په هغه کې به بیا موږ مزید کم قدم اخلو په هغه کې به موږ ډېر غټ اعلان کوو هغه په سبا په احتجاج کې به موږ وایو